دغه لس ورځې د ذوالحجې چې کومې دي په دې کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو سبحان الله ډېر وایست، تاسو الحمدلله ډېر وایست، تاسو لا اله الا الله ډېر وایست، تاسو الله اکبر چې دی هغه ډېر وایست. ولې د الله رسول فرمایي د الله په دربار کې په دې ورځو کې په دې زمانه کې چې څومره عبادت ثواب لري په نور شپو ورځو کې هغومره عبادت چې دی هغه ثواب نه لري. د الله رسول فرمایي په دې ورځو کې چې الله رب العزت ته ذکر څومره محبوب دی چې هغه سبحان الله والحمدلله والله اکبر ولا اله الا الله. دا یې موږ ته مثال راکړي سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دغه سره واخله مطلب سبحان الله والحمدلله سبحان الله وبحمده چې څومره ذکر کولای سي د الله رسول فرمایي دا ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. او عجب خبره ده حضرت انس فرمایي وای د پیغمبر علی السلام په زمانه کې دا خبره ډیره مشهوره و چې دغه لس ورځې چې سړی عبادت کوي دغه لس ورځې د ذوالحجې چې کومې دي په دې کې عبادت کول وای دا دومره مشهوره و د پیغمبر په زمانه کې په صحابو کې چې یوه ورځ چې ده هغه الله رب العزت د زرو ورځو برابر کړې ده چې سړی زر ورځې پرله پسې عبادت وکړي څومره ثواب دی. وای دی حضرت انس فرمایي زموږ د صحابو د پیغمبر په زمانه کې دا خبره ډیره مشهوره ولا چې یوه ورځ عبادت داسې دی لکه زر ورځې چې سړی عبادت وکړي. او په دغه ورځ چې مطلب ته عبادت وکړي زر ورځې شوې د عرفات په ورځ چې بیا ته عبادت وکړي چې نن ذوالحجه بلل کېږي په د سبا اخترې نن چې کومه ورځ ده د عرفات ورځې په دې کې وای دا ورځ چې ده هغه د لسو زرو د ورځو برابر فضیلت چې دی هغه لري. لکه یو سړی په د لس ورځې کې عبادت وکړي هره ورځ یې دی لکه زر ورځې چې عبادت وکړي. حضرت انس فرمایي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا خبره مشهوره او په صحابو کې دا خبره مشهوره و. او د عرفات په ورځ باندې عبادت کول دا داسې دی لکه لس زره ورځې چې سړی عبادت وکړي. لس زره ورځې څومره لویه خبره ده او څومره انتیکه خبره ده. علامه بیهقي دا قول چې دی هغه نقل کړی دی.